ला ताखुद बिलिहयती वला बिरअसी सूरह त्वाहा 92 नंबर और 94 नंबर आया सुनो गोरे यब्न उम्मी ला ताखुद बिलिहयती वला बिरअसी। मूसा अलैहिस्सलाम इल्म की नबुवत के ते मशर दे चलता जो तालिबानु आयो तालिबु सम पेंडई के रे पेंडई ते चुंगा वर्षु सर गिरे दम सर मिलावीगी दोड़ा हादारिउ के शरीर गिरा न रागली और शर जामी भी और तकड़ाओ और मशरूर काफिया भी न पोई दो लमगा कतनी बागवाना जुमात के देरो द्वाड़ा नमाज और तकलना कला ख्याल कोलो ना मशरूर बड़ेर पाजे दई वर तरागे अने कपदे मसला नेम कोई यदि कशर बोता मसला आला तरीके सरो मां बावरेदा पोषवी ना खरा तारीख वड़ी के सड़े पुईगी और तो दुमरा का ठगीरा वक्त बेनो कोलो चप्पो sama ko sabe otoka dari kaso rol borta ba kana khara paro wala le kan bali buigi ochi wadi fota be oli golo wadi fi banon do pera band kal se to jod der kur nama borta kala da dewa kala da dada kala pe ga udu ke wo sakai kala pe de ho sakai lekin dailam po ke ba kasam de ka gor ta barakat dailam domre lu europe de kala udu ke dir taklo shar jami ke der mahero ke number in be agestewi na gabal bas asibya sa sarkat kado gad be na koro kani pakaro che samata kharwe sta da se kap tappe no koro no da ilm budurgi lu ya budurgi da budurgi ba aklas na basal agale musa alayhi salam lagale harun nisi da giri oda sarna او yajruhu ilayhi dan terah kulu ghusida wajna qala o harun alayhi salam ibna umma एदमा दमोर राउलिया एदमा दमोर दिया ابن ام منادادا بحذف يبن ام यो قرات يبن امي यो قرات يبن اصل करे يبن امي ना غیر شنا کسر مو پریخوا چې دلالت کی پاغیاي محذوف باندې او کم قرات کی شرادی يبن ام دا ټول کلمه یو کلمه وګرځول ټول کلمه لك 15 عشرة بعد هذا آخر كيف فتحة دولا قرات دي إن القوم هذا دمور نمي ذكر كو شمور ديرا مايني نمور ورتا ذكر آيا لك كذا ما دمور رولي مور هو ما ديرا ماينا وا دمور دا وجنا تنپا ما ماني ما مدينة منورا كيو دل قتل دا قبا دا جماعت نمخ كيو دے کے ناسم او یو افغانی الگ خپلا وڑا خور والا افغانی الگو اگا خور تی وڑا واله اگا وی ممی واکر قسم دے اگی وڑی خور ورتوی ولی دا مور چکم دنو لور دی نیم دا مور راوڑلی دی نیم وڑا بوندی چی نی ماویو گورا دا مور لفظ ورطا دکر در کری مور پا بچی بانے دیر مائنی که مور میونو بیا بده دنو ام بانی نو دل لکم دا ام مٹکر آگی وفستلوننی قریبا وچه دی مڑکڑے ما فقل تبلیغ کڑے ان قریبا وچه دی قتل کڑے وے علامہ جو شمی ہوئی کہ آیت پری بانے دلالت کی کہ کرنا کلا امر بالمعروف او نہی عن المنکر پری خودیشی چو سڑے پدا نیری گی چو دے سڑی پدا نیری چو مڑکئی میرا خلق خیر دے بے امر بالمعروف او نہی عن المنکر اغم بیانوا نو قوم قریبا وچه دی وجلوے فلا تشمت بی اللہ داء مخوشالا و پا مامانی دشمنان با خواستاریو کی چاگه دوار روڑ اخپلا کی مشتو گره باندی فلا تشمت فلا تفرح بی اے بالاساعتی الی چما تلگیا دے زورن راکے ولا تجعلنی مگر دو ما مال قوم الظالمین ما تولی عقوبت راکے کار خطول سامیری او بنی اسرائیلو خراب کرے دے قال موسیٰ علیہ السلام تا جپتو لگے دا چھ دمارور حارون خپلا غاڑا خلاصا کری دا بعدو نصیحت ورطا کرو رب غفر لی اے رب دماؤ بخی مالرا ولی اخی او دمارور مولا ما مبخی زکا اچ پوچا مارور روحیو دما درور گناہ ندا اچ پوچا میرے دا سر و گرنونی ولو او رور میں وادخلنا فی رحمتک وانتا ارحم الراحمین ان الذين اتخذوا العجل كم كسانو چنے ولد عجل الها ومعبودا العجل الها ومعبودا
سينالهم غضب زرد چدیت بحاصل شي غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين دارنګ موږ سزا ورکو چې څوک دروغ تړي والذين عملوا السيئات کم کسان چې بدی کوي ثم تابوا من بعدها ترغيب الى التوبه ترغيب الى التوبه وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم الله تعالی ډیر بخونکی مهربان دی ولما سكت عن موسى الغضب لما ظرف زمان دی او سکت په معنا د سکنه سره هر کله چې موسی علیہ السلام غصه سړه شو غصه تلاړه اخذ الالواح تختی چې تورات په کې کو هغه بیا راوچته کی وفي نسختها او په مکتوب دغه تختو کې هدن هدایت او رحمت نسخه په معنا د لیکلو سره نسخه په معنا د نسخ کول سره للذین هم لربهم يرهبون دا خلقو دا بارا چې دا الله نه یریږي واختار موسی ورق موسی علیہ السلام قومه ای من قومه 70 رجلا دا هغه خلقو چې دای دسخي عبادت نو کړي دا د جرګې په تور باندې الله تبوتل چې دای دا کسانو سفارش وکړي چې چا دای جل عبادت کړو لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه هر کله چونولو دای لره دلدلی قال رب لو شئت اغه لوی خبره شروع کړ دا غینه موسی علیہ السلام مخک شو او یو وریا دراله او موسی علیہ السلام باندې حاتاو کا او الله ورته مې چې ولې درالی بیرجس ادیدار د پر عالم او بیا الله تعالی ورته خبرې وکړي دغه او یاو تنو د موسی علیہ السلام او د خدای هغه خبرې اوریدي او چې بیا موسی علیہ السلام راغی نو موږ ته به خدای خبرې خو موږ واوریدي خوراته به مخامخ خې لا یقینا به د بيد دا الله تعالی عذاب کرا ټول مړکل موسی علیہ السلام دعا کوي چې خدایا کمخ کې د قوم کې مړ کړه ونه د ما غاړه بخلاص وا ته خو بني سره ناسم نه خلاصېږم راته وای چې ها سړی دی ورته پټ کې نولې مړ دې کل په کنه مړ دې کنه خیر دې مړ کړ دغه بعد قوم نه خلاصېږم دعا یو کو الله تعالی غاویا ته ژوند دي کړ فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت خدای کستا فخوي اهلكتهم من قبل تابا زمانه مخکې مړ کړو چې کله په خپل قوم کې موجود خلکو به په خپل مرګ مړ شو او زبانم وجلو مستا په اختیار کې دا اتهلكنا آیات مونږه هلاکه بما فعل السفهاء منا به د بیت کې دوتو چې ارنا الله جهره دیو جن خدا دی بیا جون دي کې ان هي ندلا الا فتنه مگر ستا امتحان تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين بیا الله دی جون دي کې کتاب البخلا کې یو کیسه ده جاهد کتاب البخلا مکتل دا خدای انتظار نور کتابونه مګورای کنه یواده خو کافی او شر جامینه ده المستطرف لكل فن مستظرف بهترین کتاب ده طالبان پوری پکې عجایب او غرایب دي د بخلا کتاب عجیب ده یو پلار بچو ته ویلو چې بچو دغه چرګ د دې شوروا بخوري لیکن د چرګ وخت ته قطعا سنوي څومره موده باغ کور کې پخېدو کټوي کې مصالحه او مال کې به واچولا خو سخت باندې کړیو غره وخت ته به سنوي شوروا چې څومره خوري لاري سخت بخیلو مالګه او سمرڅکه ودا کوغه نه شوروا جوړ چته وړو کې ماشوم خیال نو وړو کې نو غوښه شو کولا لار چوکه تصق وسه شو ارسه په حرام کړ چې شوروا هم نشته غوښه هم خو چا ډوړې نو یو دې پلار ته درخواست لیکلو ډېر القاب صاحب الفضيله ومخدومنا المكرم ومطاعنا المعظم والدنا الحنون او بیا پکې لیکل فتهلكنا بما فعل السفهاء منا یو وړي کې ماشوم غلطي کړې نو موږ ټول هلاکه بیا ورته چالو کوي درخواستي صاحب دوره تفسیر نو یو طالب به امام ابو حنیفه پسې چرته خبرې کړي صاحب درخواستي صاحب ته درخواستي صاحب څنګه وسه شو
हमारे मदारिस में आकर हमारे अइम्मा को गालियां दी जा रही हैं। उसश बेअदबी का बीज बोया जा रहा है। अद्दीन कुल्लुहु अदबु, क़यामत की निशानियां हैं कि आखिर जमाने में लोग अपने बड़ों के बारे में बेहुदा कलिमात कहेंगे। और दर्स बंद को बस अभी से मैं आज से मैंने दर्स बंद कर दी। तमाम तालिबान ज्यादा उगरम कम कम देना रागली और अंदर हाथी से भूसा देगी बेदबी इमाम अबू हनीफा खिलाफ खबरी की जम हैरान हम चिदा बस की नुमाया एकदम दरखास्त तो लिखो और दा में पक्यूल कल अलकाब आदाब अफतुहलिकुना बिमा फालस देर खुशाल शेर अली ने दरखास्त लिखी है दर्द सिकंदर शोरों को। बहरहाल अफतुहलिकुना बिमा फा और यो बखील चरक सातलो लियो मिलमेर आगलो ऐसे तो जुदान को वसे को वेले कपात शस्पे तना मिलमम पदे ख्याल पास चरक शो की हुए केदेशी से खुडिन शी दशपे चकंदा त्रि रदे दग तीर के सबरो का पदरे मरदम चिदा सेनो एकदम या शुर गुचत को और उदरी दो और विलास के वेरा जनादी मुझ पे कोम कसम पखदे दा शहीद दे त्रि रदे चदबाने और सर न कई दे वे व्यापार से ख्याल केदेशी उसी देवे दला कोरना नो तो चा दरवाजा उड़ा बोला ददन न बेटक को वले खैर खुदे यार जी दमगा मिल मरा गला का चरक लगा के बेवेदा था वापस को ओए बावेदा तो टोल के लिए चरक दे अजी बाजी बखीला ने तब पटोल कई लगा दे कर दी वाला कुल हाल अफतुहलिकुना बिमा फअल सुफहाउ मिन्ना तुमगा हलाके दगे भी वकूफू चिकंदन योकार करे दे और ती चिकंदन खुदाया दाई जोंदी का इन हिया इल्ला फितनतु तुदिल्लु बिहा मन तशा व तहदी मन तशा अंत वलियुना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन। तो बेहतरीन बखुन के वक्तुब लना फी आदि दुनिया हसन उन्हीं का मुंतपदी दुनिया के हसना जनेकु तौफीक रखो फिल आखिरा इन्ना हुदना इलैक इन्ना तुबना इलैक हादा पमाना दा ताबत और आज़ाबी उसीबु बी मन नशा व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन लमा रहमतुन दारसन फराखरी फसअक्तुबुहा दा रहमत मलिकमा वाखिरत के लिल्लज़ीन यत्तकून व युतून अज़्ज़कात व हुम वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून मुबदल मिन्हु दे अगर सूक्ति अल्लज़ीन अगा खलकते यत्तबिऊन चागा ताबेदारी कई अर्रसूल अन्नबिय्य अल उम्मी अगा पैगंबर की उम्मीद है पैगंबर ने सलाम द चाम शागिर्दी न दकड़ी पैगंबर द खुदे शागिर्दी और पागबा ने वही दी उम्मी वाले और पैगंबर की तारीफ थे ऐसे न तुझा हुए जिदो उम्मी मां अनोर के दाएब दे कहो तालिब वही जिदो उम्मी मां दाएब दे वली उम्मी इल्म हासिल का कफाक बिल इल्मी फिल उम्मी मुअजिज़तन फिल जाहिलियति व तादीब फिल युतमी। अल्लाहु अकबर। कसीदा मुर्दम अजीब कसीदा दा बेहतरीन कसीदा फिर तालिबान अदब की कसीदे मुर्दा हुई कफाक बिल इल्मी फिल उम्मी मुअजिज़तन रसूलुल्लाह उम्मी दे और दा कुरान मजीद गुंदी अजीम शान किताब दा पजब बांधे दे दा मुअजिज़ा न दा और फिल जाहिलियत और दारंगे वसा यतीम दे अक्सर यतीम अलग बेदा बलूशी दकची प्लार खुनी भी प्लार बची ता अदब खई और नूर खलक उमर तडब न वर कई यार लास पेनु चतीगी यतीम दे लगा लगा से बिया सरलाया लुई सरलाया जो दा रसूलुल्लाह जमाना दे यतीमीरा अल्लाहु अकबर इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लज़ी अग पैगंबर यजिदूनहु चिरेमु में अगलरा मकतूबन लिखले इंदम फित तौरात तौरात के दाग जिक्र दे वल इंजील और इंजील की इंजील और तौरात के द नबी आखिर ज़मान बाकायदा जिक्र दे यअमुरुहुम बिल मारूफ फराइद खातमुन नबिय्यीन अब अमर कई बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात रवा कई बदाई पाकीदा सिजुना यहूदियान उड़ीरी खबरी पदान हराम कड़ी
دا پیغمبر به ورته روا کی ويحرم عليهم الخبائث او حرامي بدای باندې ناکاره سوزونه چې هغه میتتا او خنزیر او دم او دارنګي تمام خبائث دي ويضع عنهم او دی بداینا اسرهم بوجونه دوی اما کنو قومونو ډیر بوجونه دا غي توبه بالا قبل دا چې قتل شي او سړی او باقی به له حاصل ده چې ابو باندې طهارت حاصل کی موږ به د خپل عبادت خانه نه بغیر نه کیدو او چې ګناه به وکړه په دروازه به لیکلی و چې دا جرم کړی دی بلا بوجونه غي د پاسه او جامه په پلیت سره په کنچای به پریکا دا ټول بوجونه د رسول الله د وجنه الله تعالی داغه د امت لري کړل والاغلال وتوقنا كانت عليهم جو سړي بالا توبه قبل دا چې فقتلوا انفسکم اے اخوانکم او دارنګي د جامع هغه پلیتی بالا پاکیده چې پکنچي به غځي پریکو فالذین آمنوا به چاچی ایمان راوړ په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وعذروه وعظموه چاچی د تعظیم ونصروه او د مدد کو واتبعوا النور الذي او تابعداریو کدا قرآن الذي انزل معه اولئک هم المفلحون قلت دویتا یا ایها الناس خطاب عمومی ده قرآن مجید کی عمومی خطابات هم دی او خصوصی انی رسول اللہ الیکم جمیعا طول دا پارا مخکنی پیغمبران با یو قوم تراتلن او رسول اللہ وما ارسلناکا الا کافتا للناس احمر اسود عرب عجم انس او جنس دا طول دا پارا پیغمبرم الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو حصر الالوهية في ذات الله يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته اغا پیغمبر چې د خدای په وحدانیت او په قرآن ایمان لري کلماته نه مراد کلمات په قرآن دي واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون لك عبد الله بن سلام او دا غملګری الرحمن الرحيم وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون دام دا اللہ تعالی بنی اسرائیل باندې احسان دے دا یعقوب علیہ السلام 12 زامنو او دا هر دوی نه ځان ته بیل بیل قبیله جوړه شو دا لګلو احسان دے چې الله تعالی د یو پلار 12 بچونا پورا 12 قبیلی دنیا کې خوري کی وقطعناهم ما بیل بیل کل دی 12 اسباطا 12 خاندانونه 12 د مؤنث صيغه راړې شو ځکه اسباط مستقل ځان ته بیل بیل امتو نو امت مؤنث ته نو دی وجنه 12 عدد هغه مؤنث راړې شو په اعتبار د امتونو سره اممن داسي خاندانونه چې هغه ځان ته مستقل امتونو واوحینا منگا وحی کړي و موسی علیہ السلام تا کلا اذ استسقاه کلا چې موسی علیہ السلام طلب د سیرابی کړلو په صحرای سینا کې او وادي تیه کې د تنه امر کېدل بشابد او بو انتظام وکړو الله تعالی په دربار کې موسی علیہ السلام سوال وکړو اذ استسقاه قومه کلا چې قوم د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه طلب د سقي وکړلو دا قومه د استسقاء د پر فاعل له قوم طلب د سقي کو خاصیت د باب استفاله طلب ماخذ د طلبو السقيه د سیرابی مطالبه وکا نمنګ موسی علیہ السلام ته وی
چې اندرب بعصاک الحجر فقلنا له یا واوحینا، دا اوحینا ما تحت اندرب اوها خپل امسا سره الحجر کانه. دا موسی علیہ السلام امسا کې عجیبه کمالاتو او به غردوله اژدها به جوړه شو، پکانی به را پریخوا چینه به جاری شوی، په سمندر به را پریخوا 12 لارې به پکې جوړې شوې. اندرب بعصاک الحجر کم کانه دا دی وای مطلق کانه، هر یو کانه چې دومنتو نو په دې امسا ورته گزار ورکنو دا غینه به 12 چینه جاری شي. او بعد وای الحجر کې الف لام مهدی ده، ماحود په دې سره هغه کانه ده چې دا موسی علیہ السلام جامع تختولې وي. مخکې مونږ وې چې قوم به بربند یو بل سره لمبل، پیغمبران خدا حیا نه ډکی، چرې موسی علیہ السلام د قوم په مخ کې نه دی لمبلی، بلکې یوازې بچیو ځای کې وو، نروغونه بسین ته ورکوز شو به لمبل. دا د لم پسین کې موسی علیہ السلام چې لمبل نو تاسو پسین کې کچا لمبا کړی وي نو سړی د ځان نه لنګ چا پیره کی، بیا رو 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 اوبو ته داخلېږي او غلنګ رو رو پورته کوي، چې اوبه زیات شي نو بیا روغونه کیني او څادر یې لاسو کې بره نیولې، نو بیا هغه څادر داسې په غاړې د پاسه کیږي، نو د دریاب په غاړه باندې یو کاڼی او په هغې هغه څادر کېښودو چې روبله مما، نو بیا به دا څادر راوالم او ځان نه به یې چاپېره کړم. موسی علیہ السلام چې ولمبل او هغې څادر ته لاس کو کاڼی وتښتېدو او څادر پې بره پروت دی او څوک هم نشته. موسی علیہ السلام کاڼي ته وایي صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، او کاڼی دا څه کې زما جامه تښته. په دې کې قدرتي او بني اسرائیلي خیال شو، نو موسی علیہ السلام یې وکتو، خلکو په موسی علیہ السلام عیب لګولیو چې دی مونږ سره یو ځای ځکه نه لامبي چې دی آدر دی. آدر هغه سړي ته وایي چې خصوصیتین یې د بیمارۍ د وجې نه پړسېدلي وي، لیکن هغې سړي وکتو چې موسی علیہ السلام روغ موټ دی. بني اسرائیل ته وی دروغجنو خدای خو ماته موسی علیہ السلام وخیلو، د دروغ عیب پې لګوئ. نو بزرگان وی پوشاند لباس هر کرا عیبه دید چې پچا کې عیب نو خدای په پرده راولي، و بے عیبارا او چې چا کې عیب نوی لباس عریانی دار خلکو ته چې کمنو سرګن کو هغه بني اسرائیلی ته. نو دا کانه بیا ځان سره موسی علیہ السلام وساتلو، دا به ورسره وړو کې کانه او د خښتې عمره دغه کانې باندې امسا والو نه غینه 12 سینې جاری شوې. نو الحجر کې الف لام احدی د ماحود پاغه سره کانه ده چې د موسی علیہ السلام جامع تختولې وي، او اکثر وینا مطلق کانه ده، او دا خبره ده تقویله چې دا مطلق کانه. فانبجست کلام کې اندماج ده، فضربا بعصاه الحجر، فضربا بعصاه الحجر فانبجست فانفجرت، پس جاری شو دا غینا 12 عینا 12 چینی 12 قبیلی وی. نو دا هر قبیلی ځان ته بیله بیله چینه وه چې جګړه نه کوي. هلکه دا د مردانیانو ده، دا د پیښوریانو ده، دا د کوواټیانو، دا د بنوسو، دا د ډیری طالبانو، او دا د افغانستان د طالبانو ده. نو بیلې بیلې نلکې نه به هرې قبیلې خپلې وبس کړي، ځکه چې دا 12 قبیلې وي نو 12 چینې ورته خدای جاری کړي. قد علما پیجندلو کلو ناس هر قبیلې مشربهم زید اسکلو، هر یو تخپل نلکه معلومه وه. وظللنا علیهم الغمام، ټول د خدای احسانات دي. تذکیر بآلاء الله، مونږه سوره جوړ کو په دوی باندې د وریځو. صحرا سینا کې ونې نه وي، مکانات نو چې دی په سوري کې ناس وی، الله تعالی په د وریځو صاحبان راوستو. وانزلنا علیهم غماما، وریځ ته وایي غمامتون، او غمام د هغې جمع ده. وانزلنا علیهم المن، مونږه نازل کو په دی باندې ترنجبین، اعلی قسم آیس کریم د هغې مقابله کې سره. تاسو چې د آیس کریم استعمالوئ په دې طرز باندې یو شی به د بره نه راتلو. والسلوا او بټي، سلوا ته سمانام وایي او سلوام ورته وایي. په پرندګانو کې د ټولو نه زیاته لذیذه خوږه او طاقتوره غوښه هغه د بټیري ده.
کلو خری من طیبات ما رزقناکم عمدہ دا اغنه چې د تاسو ته در کومه تازه مړ دي نسی او بټیری نسی ذخیره اندوزی مکوئ بنی اسرائیل ذخیره اندوزی کوله چې خدای خبر سبا ته به بټیری ویو کنه بوي نو بلا بټیری به حلال کل بیا به خړې نه شول خامه شول نو ذخیره اندوزی مکوئ کلو خری من طیبات ما رزقناکم دوم دا اغنه چې تاسو کم خدای چې نن تاسو ته روزي درکړي نو هغه سبا تاسو ته روزي نشي درکوله وما ظلمونا دی پا مونگ مانے زیادتیو نکو ولیکن کانو انفسهم یظلمون پخپل دان زیادتیو کو وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ کلچویل شدویتا اسکنو اسیگئی هذه القریہ پدغا کلی کی دا موسیٰ علیہ السلام ویلیو کو یوشع نبادوی موسیٰ علیہ السلام و دا غملگری طول صحرا سینا کی وفات شوی دی دا دا نائب یوشع ابن نون ملګرو ته وی چې اوسېږئ هذه القريه مرادنا بیت المقدس ته یا مرادنا اریحا ده وکلوا اخری من هذا دینا حيث شئتم کم نه مچ خوخی وقولوا کله چې خار ته داخلي گئی نو دا کلمه وایي چې حتتن یعنی احط عنا ذنوبنا احط عنا ذنوبنا یا حط عنا ذنوبنا حتى يحط منا نازل اول محطه سٹیشن ته وای محطه ځکه هغه کې خلق د گاډي نه را کوزيږي ودخلوا الباب داخل شي دروازه د خارتا سجدن عاجزی کوونکی خارتا چې داخليږي تکبر مکوي فاجزای باندې ور داخل شي متواضعين نغفر لكم جواب امر ده منگا با بخص تاسو گناهونا سنزید المحسنین رسول اللہ مبارک چکل مکہ مکرمہ فتح کولا نو رسول اللہ مبارک پا اوخبان سورو او دا رسول اللہ سر مبارک دا سی پدیش کلو او دا اللہ تعالی شکریہ ادا کولا یو وقت دا سی او خدایا چی دا دی خلقو دا وجنا منگا مکہ مکرمہ پریخی وا او دای به مونږ باندې ظلمونه کولو نن خدای تاسو فاتحانه انداز کې دل ترا وستم رسول الله سره لزر صحابه فاتحانه انداز کې رسول الله مکه مکرمه ته داخلي او سر مبارک اخته له پاجدای کې د خدای تعریف کوي لیکن هغه ظالمانو په دې د عاجزۍ مستی واغشتا فبدل الذين ظلموا پس بدل کړلو ظالمانو منهم پدوی کی قول لرا دا حتتن پدوی چې حنتتن فی شعرتن چې غنم په وګو کی وی دا وګو نه چې غنمو باسي دا تازه غنمي دا تازه غنمو ډوډۍ ډیره خوږوي چې تازه غنم د پټی نه لشي وی حنتتن فی شعرتن وګه چې هغه وټکه او دا غنه غنم راو باسي او پدې د دې چې سجدنو نو پکونا ټوی گیسی شروع کا یضحفون علی استاههم یضحفون لکه ما شوم چې داسې دي ټول کې شروع کړلې اگر دا و چې پاجلای داخل شوی فارسلنا علیهم دبی نتایج گستاخی موږ ولیدل پاغي باندې عذاب د آسمان نه بما كانوا يظلمون واسألهم ادین تپوسو کا عن القرية التي داغ کلینا کانت چگو داغ کلی حاضرت البحر دا سمندر پا غاڑا دین مراد ایلا دا مدین او دا تور پا میز دا یو دے نم دے او دا دی سر خواہ کے عقبہ دا ایلین 2 میل دی طرف تا دا عقبہ اس موجودہ حکومت دا مسلمانانو دا اردن دا حکومت ما تحت عقبہ او ایلا یهودو سر دا مخامق تخکاری دا سے خکاری 2 میل کی ایلا داغا دین اخکاری دلتا دا بحیر قلزم یو دا سمندر شاخ راغلتا سورتا سوائی منگا ورطا بیلکی وایو دا سن نچیو دے پا خوڑ کے دا سو بور غلویتا سورا سوائی آنی خوڑنا سمندر دے سمندر خلوی دا سمندر ندا سو خوڑ کی دیریو بطلی دی بلا نو دا بحیر قلزم یو شاخ تے دلتا بے سمندر نشتا دا اوچا لارا دا قبین سڑے ایلی تا پا اوچا لارا باندی دی
لیکن دا ټول سمندر دی لوی او په دې سمندر چې لږ مزلو کې مخکې بیا بحیره قلزم دی شیخ شرم او وغیره مخکې بیا بحیره قلزم را دي نو دا د بحیره قلزم یو شاخ را ننوتی دی په دغه ځمکه کې نو د دې سمندر دې غاړې ته دلته عقبه ده او مخامخ غاړې ته ایله ده او دا دواړه غاړې د یو بل نه 2.5 میله یا 3 میله لرې دي دومره پلن سمندر را ننوتی دی نو دا کله ایله ته دی نه تپوس وکړه مخکې تاسو ووایي سورہ بقرہ کے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تدین تپوسو کا دا کلی بارکی دا تذکیر بی ایام اللہ دے اغی خلقو دا علماء خبرو نمانلا نخده دا غین شادوگان او بندران جوڑ کل تدین تپوسو کا دا کلی بارکی کانت حاضرت البحر چاگو پغاڑا دا سمندر دا ولی اذ یادون فی السبت تپوسو کا چکلا غی دا خالی پرد کی دا حدود شرعیون تجاوز کو اذ یادون چه تجاوز کو فی السبت دا خالی پرد کی دا خالی پرد غی دا خکار نمنو اذ تاتیهم کلب چرال الدیتا حیتانهم میانا یوم سبتهم دا خالی پرد شرعن ظاہرن دا خالی پرد با دا سمندر او بطولی دا میانو نا ڈکیوی شیطان دا حوت جمع دا حوت میتوی لکا نینان دا نون جمع دا نونم میتوی نون والقلم وما یسترون نینان دا نون جمع دا وحیطان دا حوت جمع دا میتوی اذ یادونا کلا چدائی دا حدودو دا قانون خلافو کو دا خالی پرز کی اذ تاتیهم کلا بچرال الدیتا شیطانهم میان ددوی یوم سبتهم دا خالی پرز شرعن مانا ظاہرن شارع ظاہر توی شارع سڑک تا موید کٹولی دنیا تا معلومی ویوم لا یثبتونا فکمرد بچ دای دا خالی پرز کنو دا خالی رز بنوا لا تاتیهم جب میان نراتل کذالک نبلوهم دغرنگم گا دا امتحان اغشتو بما کانو یفسقون فیل شو پا امتحان کی دا خالی پرد بے اخکار کولو دا سمندر پا غاڑے لولوی تالابون او کنستل او لختی ورطا جوڑ کل دا خالی پرد بے لختی پرانستو دا میانو پا چپا برالا دا سمندر نو ٹول میان باگی تالاب تلالل دی منگا خو دا اتوار پرد بانے میان نسو حیلے کولا ہر حیلہ چه حرام حلاله یا حرام ده حیله جایده ده خو چې جایده ای کنه لیکن چې په یو حیله حرام حلاله حلال شی وي ته په حرامه یا حرام شی په حلاله نو دا حیله حرام ده حیله برکت د دوری طالبانو کتاب الحیل ویل بخاری کی کتاب الحیل او کتاب الاکراه دا ډېر ګران چې کوم دنه بابونه دي په بخاری کې نو که یو حیله جایده نو خیر ده لکه ما تاسو ته بل رقم ویلو چې یو سړی طالب قسم خوړلو چې د روژې په میاشت کې به د خپلې ښځې سره هم بستري کومه د روژې په میاشت نو مولیانو ته چل نه ورتلو امام صاحب ته راغی طالبه د دې قسم څه ضرورت طالبه وزګاري که نه نسته کې کاري هلکه ظالمه څه ضرورت دی دې خبرو بیا چل نه ورتلو نو دا لیونی دا سفر وکړه دا لاړ شه پنډۍ ته نو مسافر روژه خوړی شي نو ففعل بزوجتك ما تشاء بیا کواسه چې کا قسمونه خوري وعلى كل حال نو دلته کې مغی داخله جکړی وا دې سره هغه حرام شیطان ته حلالولو نو دا حرام ده كذلك نبلوهم دغرنګ موږ دا او د رسول الله د امت امتحان په کوم ځای کې شوو حدیبیه کې د صحابه احرام ده د عمرې په نیت باندې تللی دي او آل تک دا غی خیمو تسوئی کہ خکار نہ کئی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اوئی یوی ڈلی منہم دلغ بنی اسرائیلنا علماء تیوئی علماء بروزانہ تقریر کلو خلقو دا خالی پرد گورا دا اختار مکوئی دا بندونا مپرانی دی سالات توبہ مپری دی روزانہ بے تقریر کلو علم کارم دا گرے کسبش نوت یا نس نود من ہائے ہوئے میں کنم کسو قولیو کنم مولا غریب ہوں پلا غار اخلاصی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کئی لیو درے مڈالا ویرا مولیانو ستاس دولت اور دیر
پرې دی ته کار نه چې تاسو منه کوي تاسو خپل غاړه خلاصه کا علماء وی غاړه تر خلاصه ده موږ خو به تر مرګ دغه وادو تبلیغ کو زموږ په قسمت کې دغه ټکرې دي د مولا په قسمت کې سي ټکر امیان حیران دي چې دا مولیان ارده کې په منبر ودرېږي دا خبرې کوي امیانو تاسو څه خبرې په دکانونو کې مال ګټي پزمکو کې لګیا دي فصلونه ګټي کارخانه‌دار په کارخانه خوشاله مولا غریب میدان تراوته ده استاد دین نگهبان او سپای ده قالیانه خبره کوي ده مقابله تراوته کې پرویزه خبره کوي کې شیرا وته هر باطل چې په قران او په حدیث گزار کوي مولا ورته خپل کفاره نیولي مولا ورته خپل کفاره نیولي وعلى كل حال موږ په تقریر نشو پرېخه دا درېما دلاوا چې ښکارم نه کولو او تبلیغم نه کولو بلکې تبلیغ والا ته مړه سکوي بیغمه کورونو کې کینی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا وَلِوَعْدْ كَوَيْ یو قوم تا اللہ مہلکهم خدای بے ہلاکی او معذبهم عذابا شدیدا قالوا وعیدینوی چه معذرتا الى ربکم یعنی موعظتنا معذرتن منگا چه دعوات کو دا اللہ تعالی دربار کے عذر پیش کول لی نو معذرتن مرفوض ہے پیو قرات کے معذرتن مرفوض ہے نو گویا دا خبر دا پارا دا مبتدا محذوفی شو موعظتنا معذرتن لمگا دا نصیحت دا عذر دا پارا دے او یو قرات معذرتن نبیا دا مفعول لہو دے منگا دا وجہ دا عذر دا خبر کو چا اللہ تبا دا عذر کو الى ربکم ولعلهم يتقون او دے دا پارا قدم دا قوم تقوی اختیار کی فلما نسو ہر کلچ بنی اسرائیل ایرکو ما ذکروا به اغا نصیحت چدائی تپاگی نصیحت کرشیو انجین الذین منگا نجات ورکو آغا خلقتا ینہونا عن السو چگئی بنہین المنکر کولا چا خلق لمن کل دا ناکار کار اناکار کار دا قانون تورات خلاف چدا خالی پر اذکارو سون مراد الصید یوم السبت الصید یوم السبت وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا منگا انہی والظالمان مرتکبین دا منکر الذین ظلموا سوکو مرتکبین منکر بعذاب بئیس پاغی سخت عذاب سرا بما کانو یفسقون ذکر چا غیبی دینی کولا ابن کثیر وی چا قرآن دا ساکتینو نا ساکت تے قرآن دا ساکتینو نا سمطلب دے دے قرآن دا ساکتینو نا ساکت تے اگر کمی دوئی ڈالی چی سکوت کرے وعدے نہ کولو قرآنم دا غینم ذکر نکو قال جزاو من جنس العمل اگر ساکتین وعدو نصیحت نہ کولو قرآنم دا غی طرف تاڑو ذکر نکو الساکتین عن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر نو قرآنم دا غی بارا کے سونے میں سکوت کو قال جزاو من جنس العمل ابن عباس فخپل دا ساکتین بارا کے توقف کرے دے توقف کړه ده بیا رستی ویرم معلومیږي دا چې هغه نه بندران نو جوړ ابن عباس بیا اخر کې وی چې معلومیږي چې هغه نه بندران نو جوړ نو د ابن عباس شاګرد اکرمه دا د ابن عباس شاګرد دی اکرمه ورته وی ډیر دی تاسو چې دې طرف ته اعلان کوي چې هغه ته عذاب نو ورکړل شوی تاسو دا خبره ډیره مضبوطه ده وی ولی ډیر دی هغه نه چلمت عذون قوما تاسو ولی وعد کوي یو قوم تا الله مهلكهم وای هغه دې قائل یو چې دا جرم دی ځکه به الله به هلاکي او عذاب نو هغه ساکتین دې قائل یو چې دا کار نه کار دی ځکه الله تعالی به دې عذاب ورکړي نو هغه په حقیقت کې نیکانو دا غینه خلافو لیکن سویل نشو باندې مولا یریږي د خلقونه چې هغه تبلیغ کوم دا خلق به مې وجني نو دی وجنه غریبانانو غږ نکولو لیکن پڑھ کے پویو چې دا دای د اخکار دا د هلاکت او د عذاب ذریعہ ده ابن عباس ډیر خوشاله شو او خپل شاګرد اکرمت اعلی جوړه په انعام کې ورکته شاباش دا زبردست دلیل له خود ابن عباس هم دې طرف تمایلو چې را معلومیږي هغه معذب شوی نه دي نو هغه ورته او کنه چې دا دای خدا عقیده وا
कि अल्लाह मुहलिकुहुम नو معلومیږي دې ساکتینو د غخکار ذریعہ د هلاک ګڼل چې د قانون خلاف کوي لیکن د یې د وجنه غږ نشو کوله الله تعالی غي معذب کړی نه دي ابن عباس ته اکرمه په دې دلیل دومره خوشاله شو چې یو جوړه ورته په انعام کې ورکا نو استاد دا کول شي چې یو طالب خ جواب ورکو کتاب ورته په انعام کې ورکی پیسې ورته په انعام کې ورکی واخذنا الذين ظلموا مرتكبين د منکر منغونی ول سخت عذاب وبل ذکر شو فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما اتوا عما نهوا عنه هر کله چې دای سرکشیو دا خبره نه چې کوم نشیو قلنا لهم من ورتوي كونوا شيء قردة خاسئين شادوغان خاسئين ذلیلہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ کله چې الله تعالی اعلان کړی دی لا يبعثن عليهم خامخا بلیږي په دغه بني اسرائیلو باندې تر قیامت من داسې خلک یصومهم چې رسوي به دی تاسو العذاب ناکار عذاب دی نو با کده جزیه اخیستی شو دی به غلامانی بخت نصر راغی او بیت المقدس ورته لوټه لوټه کو او یا زره بني اسرائیل قتل کړ او یا زره بني اسرائیل قید کړ ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم من بل کړو بني اسرائیل پزمکه کې ومن ډلې ډلې فلا قبيلي منهم الصالحون فغيتني كانوا ومنهم دون ذلك وبعد بكارو وبلوناهم من غدا امتحان واغشتو بالحسنات پنیکو سرا والسيئات او عذابون سرا کله و په نعمتونو نازل کړ او کله به په عذاب را وستو الله دا باندې امتحان په مالدار والی ملي او په غریبۍ ملي چې مالدار دی د ما د نعمتونو شکریا ادا کوي او کنا او چې غریبي پراله صبر کوي او کنا چون به دولت برسی مست نگردی مردی چې مالدار او مست نشي او چون به غربت برسی پست نگردی مردی فخلف من بعدهم خلف پسرالو پستدوینا اهل اولاد خلفون کې چلان ته سکون ورکي نا اهل اولاد ته وي او چې خلفي خولات ته وي خلف هغه بچی ته وي چې نیکی دیو ملازوی چې نیکی نو هغه خلف ته او چې دیو ملازوی بدمعشي هغه خلف ته خلف نا اهل اولاد ته وي بسکون اللام او خلف خولات ته وي دې بعد پیرانو د امینی جاهلان عربي خونی ویلی دا جی خلف الرشید ده خلف خوشاله شي لکه پورته شي دا ما تعریف کوي حالانکه دا جوړو باشا خو کویږي نه مولایان به کوي خو خر ده حمار ګل چوغه چولی دا پیسره ولی باشد لاري ولیونو دیم که ګیره کړي او که شراب سکي دا مولایان ورته دا جی خلف الرشید ده کنه سمانه د خسرې نه حالت ویله نه پدې ډېر خوشاله کې مې خلف الرشید هو نټول خلق او خان دي چې لکه جاهل خلف او خلف کې فرق نشي کوله حاذق فدال سرا او خيار سړی ته ډېر ماهر حکیم حاذق هغه حکیم ته ډېر ماهر په بدشناسي لیکن دال بچي چې ذکر زی هغه سړی ته وای چې لوی او د اسماته ورته په دور باندې ورغلې وي او وړو کې او د اسماته او لګیا دې غلي نیو جاهل حکیم ځان ته حاذق لیکلو طالبانو غزال نظری جوړ کړو دې په نه پویدو انا کدا خدا ته کندل لیکلي ظالما ویخه ولی زی سره کوي ولی دې حاذق نه پیژني او ځان ته حکیم وي طالبان هم ډېر رواني هغه همغه استاد الله دې وبخي داغه ودا سره مغول کوي لکه مغول کوي دا مغول کو طالبان ډېر روان دي میمه تهران کو دې بیا څه جوړي فخلف توقدا دانی پکا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب جاء وارثانو دا تورات يأخذون عرض هذا الادنى غيب اغشتر نفد دي دنیا دا دنیا چې دونه عرض دیو عرض عارضی او دا په معرض د زوال کی عرض هغه څه ته وي ما لا ثبات له چې کوم شی ثابت او مستقیم نیوي دغه منطقانو عرض ته د عرض نوم کې خو چې مقابل د جوهر ده جوهر خو په خپل موجود دی عرض دبل چا په زمن کې لکه دا سپینواله په دې دیوال کې دا عرض ده
خوشحالي عرض ده د طالب پړه کې خوشحالي راغلی ده او د طالب سره قائمه ده تمام د دنیا سامان ته عرض وي عرض ځکه زیاده ځای لکیدون کړي وَيَأْتِهِمْ وَيَقُولُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فَسْرَاغَ پستاغیننا اهل خلق ورثوا الكتاب چې هغه وارثان د تورات شخره ورته تورات هغه ته منتقل دی علی عرض هذا الادنى هغه فانی سيزونه د دې دنیا ادنا نه مراد د دنیا را ويقولون او دوی وای سيغفر لنا درد چمن ته بخنه وشي خدای به مونږ نه نسی يهوديان بسوي لن تمسنا النار الا اياما معدوده ولن يدخل الجنه الا من كان هودا ونصارى ونحن ابناء الله واحباؤه وان ياتهم عرض کراشد ایت سامان مثله فشان د دنیا دا تمام دنیا ياخذوه دی غالی ودرسوا ما فيه دا غي سبق دامل کلم یو خاص جمله معترضه ده ګورئ ودرسوا حالانکه د لستلی دي هغه حکمونه چې کوم په کتاب کې دي په کتاب کې لیکلي دي چې د تورات آیاتونه باندې بدلوي دنیا باندې خوښوي والدار الاخرته او دار آخرت بهتر دی للذین یتقون افلا تعقلون الم یؤخذ علیهم آیا نو واغشت شوی غی باندې هغه وعده د کتاب چې نه وایي په الله تعالی مگر حق تورات کې لیکلي چې حق خبرې به بیانې او هغه د نبی درو خبرې شروع کړې د تورات حکم ونه منلو والذین یمسکون بالکتاب کم بنی اسرائیل چې منګولې لګي په تورات منی یمسکون په معنا د یتمسکون سره واقاموا الصلاه پابندۍ سره موږ کوي لکه عبد الله ابن سلام سلمان فارسی نجاشی او دا غي بلا ملګری واقاموا الصلاه دا اقاموا الصلاه تخصیص بعد التعمیم د یمسکون بالکتاب کې هر سره یو سره چې په تورات عمل کوي هر څه پکې راغل لیکن چونکه صلات اهم العبادات ته نو دا تصریح بما علم ضمنا انا لا نضيع یقینا موږ نه ضایع کوو اجرهم انا لا نضيع اجرهم ده هم په المصلحین راړو ولدا ظاهر په دې ضمیر باندې دا تنبیه ده په دې خبره باندې چې هغه د ضایع کېدو نه ځکه بچو چې دا هغه کې صلاح موجوده و صلاح ای کو تقوا موجوده و هر مشتقی کې مبدا د اشتقاق پرته واذا نتقنا الجبل هغه وخت میات کا کله چې موږ پورته کو پاغي باندې کوه تور الله تعالی منی او کني منی نو د تور غری پر پورته کو او دام د خدای مهرباني و لکه یو بیمار دارو نخوري او ډاکټر ورته په زور خلار تک او ترخه دارو ورته په خله کې واچي چې لکه دا خو ستاسو صحت لپاره مفید دي نو الله تعالی ورته وی چې منی دا تورات کنه منی د تورات منلو کې خدای فائدہ و نو د ډنډې په زور ورته وی چې دا تورات په باقاعده منی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ دا شوله چې تصریف په سر باندې وریدي وظنوا او دغه بنی اسرائیل دا یقینو انه واقع بهم چې دا غړي دا باندې را پریوزي او وقلنا من ورتوي خذوا علی ما آتیناکم اغه احکام چې در کومه د تورات بقوه په مضبوطوالي واذكروا ما فيه یاد کئ اغه حکمونه چې په دې کتاب کې دي لعلکم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ او اغه وخت یاد کا کله چې الله تعالی واغشتل من بني آدم د زامنو د آدمنا من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الله تعالی گواهان کړ خپل ځانونو باندې الست بربکم دا تمام اولاد د آدم علیہ السلام په شاکی ذرات په شکل کې موجودو الله تعالی دا غي تمام ارواحنا د خپل ربوبیت وعده واغشته په ازل کې وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظهورهم سبد لباس ده ذريتهم واشهدهم على انفسهم
अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला और मुतदिले वही छे ना दीन मुराद दादे चे अल्लाह ताला बचे पैदा की नागे की अकल ही खेरे दा अकल पर बुनियाद बाने खपल रब पीजनी कालू बला शहीदना अन तकूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन सबा दोन वही चमगना वादा यरदा अलस्तु बिरब्बिकुम न मुराद दा अज़ल वादा दा और कतवे मा तनदे यादा नस्ता यादाश नदे मोतबर अंबियाओ ते यादा वा डेरो बुजुर्गानु बवी चदा अलस्तु आवाज उसम जमने पगुनु कीरे न हाफिदी चाहता दा याद दी चदा दी मोरा पैदा शोयम पर प्लान की वक्की यो तम न दिया लेकिन मुझे ब्याह दादा मां मोर दादा मां न्यादा तक मशरान मुंगता वही चल का दास्ता मोर दा दीन से पैदा शोयद जुमेर अदो दा सार दा बुंदा पस पैदा हम मशराने वर्ता हुई न पैगंबरान न दिया त्रिस्तुनि सूक्ति पैगंबरान मुंगता वही चिता सुना पादल के वादा गश्ती शिवी कालू बला शहीदना अन बला मुंगा गवाही वर्कौ दा वादा में दर न गवा गश्ता चे चरता दाव नवाई दा क़यामत परत चिमगा दा देना गाफिल हूं ददी वादी दया दवुल द पारा अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन पैगंबरान राली गली औ तकूलू या दाव नवाई इन्नमा अशरक आबाउना जमगा मशरानो शिरक करे दे मिन कबलू व कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम मुंगा खुदा गई औलाद मुंग सब पता दा अफतुहलिकुना बिमा फाल मुब्तिलून खुदा तुमगा हलाके कमकार च गुमराहान उकड़ो वकदालिक नुफस्सिलुल आयात वलअल्लहुम यरजिऊन वतलु अलैहिम उलवलत पदुबानी नबा अल्लज़ी खबरदार सड़ी आतैनाहु आयातिना उलमा की दिन मुराद बलआम इब्न बाऊरा है बलआम इब्न बाऊरा इब्न मसूद इब्न अब्बास व मुजाहिद रिवाला हुई बलआम इब्न बाऊरा दाढ़ी रुई वलीउल्लाह और दता अल्लाह ताला दे इसमें आजम इल्म वर्कड़ो और मुस्तजाब दावात बलआम इब्न बाऊरा मुस्तजाब दावात कुदरत कोला चदा मूसा अलैहि सलाम जिहाद रागे द बल्क इब्न सफूर सरा बल्क इब्न सफूर यो काफिर बादशाह और मुसलमानों बानी जुल्मुना कोलू न मूसा अलैहि सलाम वरसरा द मुआब प मैदानुनु की बरसरी जिहाद शू और द उर्दन द दरियाब नागी तरफ था अम्मान और द बैतुल मक़दिस प मेज की और दरियाब दागी ता दरियाए उर्दन हुई जगह दे के द मुआब प मैदानुनु की झगड़ा हुआ बल्क इब्न सफूर बलआम में बाऊरा तलूली तो फिर आड़े बला मालो दौलते और तौर को जितना मुस्तजाब दावाती लग पर ये गरबा नहीं उखेगा दगर ना आगे तरफ तक मूसा अलैहि सलाम और दागा मलगरी दी लासुना पूर तका और दमाद कामयाबी द पार दुआओं का चे मूसा शकिस तुखरी द मूसा अलैहि सलाम खिलाफ बला दौलते और कड़ो आदम गए उस्ताद बवी द दारुलूम यो मुदर्रिसु हारुस मौलाना से खुदा दो बखी ये पेशो द मलकन घर सूर्य कड़े देनो मलकन घर सूर्य दे कना हट सीन पकेला जरा भाई गिरियाड़ा तमाशा मुकड़ी दा देवी पेशो द मलकन घर सूर्य को इंसान से शेर है न बल्क इब्न सफूर चे बलआम इब्न बाऊरा त तोहफे तहाइफ राडल अगेम सूर्य को न पखर बाने सूर दे चे पगर बाने उखीगी और आगे तरफ त मूसा अलैहि सलाम अदा के खिलाफ लगे ने दुआओं की हर सज़े पर रादो मखकिन दी वी वालो खर खुदे गोया को चे खुदे बना करे हम चे मखके मदा न खर न कुरसु दमो खुरुन तबराओ खतो आगे तरफ त मूसा अलैहि सलाम मुजाहिदीन दी ला सुने पोर तक मूसा अलैहि सलाम ते खैरी कोली अब आगे दखले न दुआ होता नो अल्लाह ताला ते स्पे जोड़ को जस्पी गुंडे जबा बार तरावता कमस जबा चेदा बातिल न पारे इस्तेमाली कर आगा खुदाई पाक दागे सड़ी ने स्पे जोड़ की नो खुदाई पाक ते स्पे जोड़ को दा जबे बे बार रावती वा या दन न केदाना स्पे मुचर तक तले दे चमंडा और पसीवे उस्तड़े की बे गोर चे दा वनी लांदना से तुम रगस जबा तेदा से लांदे भाई
او چې اسم ناس عجبت بار تراوتی رایتم الکلمه کنه مده کړه دینه پسې خیر دی وګوره سپه چې اسم ناس نه عجبه راځي بار تراوتی نو بلامن میں باورا جبر سے بار تراوتی ودا غي ذکر دے دا ابن مسعود ابن عباس و مجاہد وئی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ قُلْ بَدَيْ نَبَأَ الَّذِي خبر داغ سڑی آتَيْنَاهُ آیاتنا چمگا ورکڑی اگر تخپلی نخید اسم اعظم علم ورتخدے ورکڑو فَانْسَلَخَ مِنْهَا دے داغی نخنووتو دنخو قدر انکو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پس تابیق وغلر شیطان فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پس اغشو گمراہ ولو شئنا کمگا غفتیل رفعناه بها منگا بوچتا کریوا درجہ داغا پدا اسم اعظم سرا ولكنه اخلد الى الارض اغا مائل شزمکی تدزمکی سدنیا خوخ کش پیسے و دولت دا دزمکی واتبع هواه تابداریو کدق پل خواہشاتو فمثله داغ مثال کمثل الكلب پشان دسپی دے ان تحمل علیہ کتپاگا حملو کی نو ام بجبرو باسی او تترکو کو پریگ دی الحق ام بجبرو باسی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا دا مثال لا خلق دے چدم دایتون تکذیب کئی فقصص القصص لعلهم یتفکرون ابن مسعود ابن عباس او مجاہد وئی چی دین مراد بلعام ابن باعورا دے او ابن عمر او سعید ابن المسیب او زید ابن اسلم اغیوی دین مراد امیہ ابن سلط داد رسول اللہ پا زمانہ کیو کافر امیہ ابن سلط پسواز سرا ذکر دا آسمانی کتابونو عالمو او بیان پر رسول اللہ ایمان رانوڑو پا تورات و پا انجیل کی دا نبی آخر الزمان بارا کی زیر ورکڑے شوئے دے چا آخر زمانہ کے با نبی آخر الزمان را دی او دغی امیہ ابن سلط دا دنیا جاہو جلال تو قتل او پر رسول اللہ ایمان رانوڑلو دا خبر سوک کئی ابن عمر سعید ابن المسیب او زید ابن اسلم چی دین مراد امیہ ابن سلط تے دا کتب سماویہ و عالمو او بیان پر رسول اللہ مبارک بان ایمان رانوڑو او بعض علماء وی چی دا دین مراد اغا ابو عامر راہب دے دا دین مراد دے ابو عامر الراہب دے مدینہ منورہ کی اسیدو او دعاگانی بے کولی چو خدای نبی آخر الزمان راولی او چی رسول اللہ مبارک راگنو دے شام تو تختیدو شام تلاڑلو او بیا دا شام نے سڑی برا لیگل او منافقانو یہودو تیوی چی دا قبا جماع سر نزدو تاسم یو جماع جوڑ کئی او اگی جماع تنم کی دی قوت الاسلام قوت الاسلام زبد شامنا عیسائیان را لے گما اگر آگے جماعت کے رو رو دیر رکھیگی چه کافی شی بیا پدے مسلمانان یو حملو کئی پدے نیتی جماعت جکڑو مسجد ارار چاگے تب خلق را دی نو مسلمانان خود جماعت دیر احترام کئی ای بو یار جماعت تے چنانچہ منافقان رالن رسول اللہ مبارک تجمنگا خو دیو جماعت بنیاد دو کتا سورا لئی ستاسو پا مبارک لاسو یرا جی جماعتونا خوان کئی چی سڑے جوڑ کی رسول اللہ مبارک دا غرضو کی تبوک تروانو دا تبوک جنگ تا بیالکا چی واپس راشم بیا وراشما تبوک جنگ رسول اللہ بیا واپس را گئے منافقان رالو یرا جی جماعت ہم مکمل لے ستاسو انتظار دے یرا جی راشای پاکپل مبارک لاسو دا غی افتتاو کئی آیت ترا گئے چدا مسجد درار دے لا تقم فی ابدا دے کیوں ندری گی او دا پا غلطا ارادہ باندے لگیا دے جوڑ شوے دے چنانچہ رسول اللہ صحابو لے گلا جماعتیو لڑولو نسو کوئی دین مراد ابو عامر راہب دے چھ دے لاڑو شام تا او آلتے دے اسلام خلاف کاروائی شروع کا او بیا یہودو او منافقینو تیوی چیو برائے نام جماعت جوڑ کئی اگئی کے بدہ کسان را لے گم اگر ڈیری گی اور بیا بد اسلام خلاف جنگ کو لگویا دی قول شدی کی لیکن دیات قول قبیدہ دے چی دین مراد بلعام ابن باعورا دے دار ابن مسعود اور ابن عباس اور دا مجاہد ساء مثلا
القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء المثل مثلا دیر ناکار ده مثال القوم داغ قوم الذين كذبوا بآياتنا کم کسان چې د تورات او د قرآن د آیاتونو تکذیب کوي دا غي مثال د سپی ده مناسب خو نه ده لیکن مثال همیشه د توضیح د ممثل له د پاروي د قبل د امرادي العائد في هبته حدیث کې راځي العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه یو سړی ته یو شی بخلو او درځي پس ته بیا غواړي لکه ما ته یو شی بخلو ما ته واپس راکا خپل بخله شوی شی د چانه واپس اغشتل دا دومره ناکاره خبره ده دومره ناکاره لکه سپی چې خپل قی خوري د سپي دا طبیعت ده چې کله ناکله مردار ډېر خوري مردار شوی د سپی وای سبا ته به یا بنوي را څخه په سم ډاکاته نو ان تر بده مړی پوری خېټه ډکه کی او بیا خو مول شینه خو ډېر ګرم شه ده نو راشي ډیران ته نو په پنځه باندې ډوغلو کني نو هغه ما فیل بتن ټول هغه کې ورغورځي او بیا په خاور واچي چې دا شته بکار آیت کې شي دا په کار راشي څلور پندره دې پر چوکې شي بیا راشي دلته خو ما خزانه د فن کړی و نو په پنځه باندې لري کې هغه کې د دنیا ګندګي او چنجي شي او بیا په ورالم شي نو خپل بخله شوی شی بیا د چانه واپس اخیستل دومره ناکاره او قبیح دی لکه چې قیغه خپله دفینه راوباسي او بیا دوباره خوري نو الله تعالی قرآن مجید کې د بعضې څیزونو تشبیه د سپي سره ورکوي ډېر ناکاره دی مثال دا قوم کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون په ځانونو زیاتې کوي چاته چې خدای هدایت وکړي فهو المهتدی دا پنې غلاره ده ومن یضلل چاله چې الله تعالی بلاره کړي فاولئک هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم ولقد خلقنا ذرأنا په معنا د خلقنا سره موږ پیدا کړی دي جهنم ته کثیرا من الجن بلا جناتو کې بلا کفار دي والانس او د بني ادمون لهم قلوب دغه کافر پیریانو او د کافر بني ادمو رونه دي لا يفقهون بها چې دا غي د وجنه دین پوي بیکار اړونه دي او د الله تعالی نه خویني او بیا هم د خدای وحدانیت نه مني ولهم اعین او د دې کافرانو سترګې دي لا يبصرون بها چې نیویني پاګه سره دلایل د توحید ولهم اذان دغه وګونه دي لا يسمعون بها چناوري پاګه سره مواعظ د پیغمبرانو د علماو اولئک کلانام دغه مثال پشان د زناورو ده بل هم اضل بلکې غینم زیات گمراهان حیوان بیام چې یو ځل په یو لاره بوزي او په توره تیاره کې په ځنګل کې دغه خر په دې لاره به د شپې خپله راځي حیوان چې حیوان دی هغه لاره پېژني او کافرانو لاره د اسلام نه پېژنده بل هم اضل اولئک هم الغافلون دا کسان د دغې لارې نه بالکل غافله دي ولله الاسماء الحسنى دا الله تعالی د پاره نمونه دي خشته 99 اسما یو کم سل نمونه چې هغه چا یاد کړل یا چا ولوستل او دا غینه پس دعا غواړي نو الله تعالی دعا قبلوي د قرآن مجیدونو په اثر کې اکثر اسماء حسنا لیکلي شوي اصلیت کې یو سړي د الله تعالی رحمان نوم واغشتو نو کافرانو ټوکې شروع کړې چې موږ د دریو خدایانو نه منع کوي او خپله لګیا دی دوه خدایان یو الله او یو الرحمن نو د هغې باره کې دا آیت راغلی دی چې د الله تعالی نه نن مې نومونه دي تعدد د اسماو دا دلالت نه کوي په تعدد د مسما باندې کله مسما ډېره متبرکه نو د هغې بلا نومونه د قرآن مجید 53 نومونه دي د رسول الله مبارکم بې شمېره نومونه دي نو تعدد د اسماو دا لید پتا ده الله لره دي اسماء حسنا فادعوه دا الله نه غواړئ بیا په دغه نومونو نو که یو طالب یا الله وایي یا رحمانو
या रहीम वही या सत्तार वही या जोड़ को दमन्नान ने मनात जोड़ को पुल बुतान ते अजीबा जीबन मुनकी हो कजरवी कई फी अस्माही याद अल्लाह ताला दन मुन इनकार कई ची वमर रहमान रहमान ला सतोई सयुजुदौना दर्द चदई तब बदलवर कैसी पा आखिरत के मा कानू यामलून दा अगा अमलून चदई बकोलू दई दा अल्लाह ताला दा अस्माए हुस्ना इनकार कई ददी सदा बोर कैसी वमिम्मन खलकना और दागना चमने पैदा करी दी उम्मतुन यवडलदा यहदून बिलहक खल्क तलार खैद हक वबिही यादिलून और पहले बन रही इंसाफ की रसूलुल्लाह बफरमाइल का ला तज़ालु ताइफतुन मिन उम्मती अलल हक ज़ाहिरीना ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सूक चिदमलातुन तकदीब अबू जहल अबू लहब उतबा शीबा सनस्तदरिजुहुम जरदा चिद निस्म दुई दर्जा बदरजा समझ निस्म मिन हैसु ला यअलमून ददा देना चाहिए पता न लगी व उमली लहुम व उमहिलुहुम जदई का मोहलत वरकुम व उमली लहुम ए व उमहिलुहुम इन कैदी मतीन जमा तदबीर डेर मुहकम दे अवलम यतफक्करू आया काफिरान फिक्र न कई मा बिसाहिबिहिम निश्तरे पमलगरी की मिन जिन्नतिन लेवंतु काफिरान रसूलुल्लाह बारकता लेवनेवी चगा लेवने शिवे दे वली द लेवनी पर मुबारक जब अदा से कलिमाती लकद रसूलुल्लाह पर मुबारक दा कुरान पाक अगमल गलरी जमा दे अज़ीम चिरागे दाढ़ी लुई बुजुर्गो और रसूलुल्लाह मुबारक को सर डेरा दिया था दोस्ती हुआ मक्के मुकर्रमे तबराग रसूलुल्लाह सर बनास्तो और द मक्की खल्क और तखपल माशुमान पलना जोड़ा खलक रा वस्तल जमा दे अज़ीब पे दम वाचो खैबा का जोड़ कर पैगंबर सलाम जनबुवत दावत करी दा खल्क तदा खुदा वहदानियत बयान नहीं पनारद के जमा दे अज़ीर आ गए दमके खल्क और तौई कि वर्ष मलगरे दिली वने शिवे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्षा रखो अजीबा अजीबा खबरी शुरू करी पागा दम वाचो जमा दे अज़ीर रसूलुल्लाह बारक सर डेरा मीना मोहब्बत उड़ा गए और रसूलुल्लाह बारक सर मिलाओ शिवी जुडियर खपा शुमा चारा तौई तो तकलीफ रसीद ले सासु दिमागी तकलीफ के मुब्तला है रसूलुल्लाह बारक वसे जमा खबरे वावरा कदा दली वनवी उमावान दम वाचवा कली जमा मलगरेशा पैगंबर सलाम और खुतबा व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अगस्तर को वक्त बैदे जलल व ईमान राड़ू चला खुदा पैगंबरानो कलाम दे तुफैल इब्न अम्र दोसी दा गजब शायर लू शायर दम दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह दा नबुवत दावा का छोरा ने पास तुफैल इब्न अम्र दोसी रह गए दे यमन ना दोस्त कबीला यमन के हुआ खल करते लगा गोरे मक्का की गर्दा लेकिन सारा मर गए चे दे ओते बोते वही और सरदा से जादू दे चिबिया बड़ा प्लान निकम अदा प्रेरे न तुफैल इब्न अम्र दोसी वही जदबा रसूलुल्लाह को तरफ तनत न और कारवा में पैदा शनो को गुण के में दा मालू चु बुझे वर यो दल मेड़ के राला चला खबरे वाले लावरे राला मो बुझे में दा गुण लेने के पर रसूलुल्लाह बारक में सलाम आचोलो द सलाम जवाब राखो जदा कुरान मजीद आयातुन रावाने उलसल बेरा सर इस्लाम दावत राखो फा असलमतु व शहिदतु शहादत अल हक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नसोकम चलनी पैगंबर मजलिस तवर्शी ब्या अगला गया इस्लाम राड़ी अवलम यतफक्करू मुनकिरीन रिसालत फिक्र न कई मुनकिरीन रिसालत फिक्र न कई मा बिसाहिबिहिम चिनिश्तदारे कमल गई के मिन जिन्नतिन जुनून औली वन तोबा इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन मगर यार उनके जाहिर अब गलत दोजख नहीं आई
फकद लबिस्तु फीकुम उमरा, फकद लबिस्तु फीकुम उमरा, मा होता सु के सलवीख काला जन तेर को सलवीख काला के लिए सही तमाम माला हुआ माले हल को तमालूम छी सलवीख काला द रसूलुल्लाह पर मुबारक शुंडो पपा का जबा चरता दरोग हो ठके न लागले फकद लबिस्तु फीकुम उमरा अवलम यंजुरू आया काफिरान नगूरी फी मलकूत समावात फागा जायबातु द कुदरत आसमानों नौजमुकू की सजमक के द दनवर और द स्पोगमई और द सूर द अजीबा निजाम दा द खल्लाकुल अलीम ने बगैर दान तो खुद ब खुद पैदा चले वल अर्द व जायबात तजमके दा समंदरुन दी दा गुरुन दी दा मादिन दी दा जनावर दी दा अशजार दी द दुनिया से जुना पखी ममा खलक अल्लाह और अल्लाह ताला पैदा करी दी मिन शैइन द सिजुन अल्लाह दुमरा अजनास पैदा करी दी चिदा इंसान कंप्यूटर लगी शुमारे ले नशी चपा देजमके के सुमरा किस्म काने रे पर अजमके के सुमरा किस्म मीवी दी सुमरा किस्म वनी दी सुमरा किस्म हैवानात दी ममा खलक अल्लाह मिन शैइन हर गया है क्या ज़मीर यद वहदहू ला शरीक लह गोयद फफी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद और बाद वही फफी कुल्लि शैइन लहू शाहिद यदुल्लु अला अन्नहु वाहिद वाना आसाओ करीब अन यकून कद इस्तरव अजलुहुम चले एटे करीबी दी फबअय्यि हदीसिन बादहु व्यापकम खबर पस कुरान दैव ईमान अड़िदा कुरान नमलिया मुझे बलस्ता मैं युदलिल्लाहु चला जो गुमराह के अल्लाह ताला फला हादी लहु व यज़रुहुम और प्रेमदी अल्लाह ताला दुलरा फी तुग़याने फसर कशख बलके यामहून यतहय्यरून व यतरद्ददून यसअलूनका अनिस्साअ दैता तपूस कई द क़यामत च क़यामत पकली अय्यान मुरसाहा अय्यान इरसाओ क़यामत पकल लंगर उड़ गई मिरसात लंगर तो लंगर लंगर पे जाने तो पे जाने लंगर आसत हो माई कदा रसी लंगर लंगर अगा उस पने तवई चला द किश्तैया द जियादुन सरे से तूफान राशि एकदम पसौन अगा उस पना कतकी जियादुन सरे से तूफान राशि एकदम पसौन अगा उस पना कतकी जियादुन सरे से तूफान राशि एकदम पसौन अगा उस पना कतकी जियादुन सरे से तूफान राशि एकदम पसौन अगा उस पना कतकी जियादुन सरे से तूफान राशि एकदम पसौन अगा उस पना कतकी जियादुन सरे से तूफान राशि एकदम पसौन अगा उस पना कतकी जियादुन सरे से तूफान राशि एकदम पसौन अगा उस पना कतकी जियादुन सरे से तूफान